بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 113 دی، قانون نمبر 41 دی، د مثال قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله مونږ د اعیده اشاح قانون وایو. اعیده اشاح ٹھیک شو جی. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر یو داسې واو چې د فا کلمې په ځای راشي او مضموم یا مکسور وي. مضموم یعنی پیش والا وي، پیش په هغه واو باندې پیش وي، یا مکسور وي چې هغه واو لاندې زیر وي او وروستو ته بل واو نه وي، بل واو متحرک نه وي، نو د داسې واو نه حمزه جوړول جایز دي. بیا وورئ، هر کله چې یو داسې واو چې د فا کلمې په ځای راشي او مضموم یعنی پیش وي پې، یا مکسور یعنی زیر وي، د هغې لاندې زیر وي او وروستو ته بل متحرک واو نه وي، یعنی حرکت والا زبر زیر پیش والا بل واو نه وي، نو د داسې واو نه حمزه جوړول جایز دي. لکه اعیده او اشاحن. اعیده او اشاحن چې په اصل کې وعیده وشاحن. وګورئ دا وعیده دی. وګورئ نو داسې واو چې په فا کلمه کې دی، د فعیله په وزن دی، فعیله. نو فو د فا په ځای واو راغی او ضمه ده پې. وګورئ ضمه ده پې، پیش دی، مضموم دی. واو ته موږ واو مضموم وایو، یعنی پیش وي پې. په کوم واو چې پیش وي هغې واو ته واو مضموم وایي. نو ګورئ او وروستو ته بل واو نشته دی، متحرک واو نشته دی، بلکې یو واو هم پې وروستو نشته دی، نو د دې واو نه حمزه جوړول جایز دي. د وعیده نه به مونږ اعیده کو، اعیده. ټیک شوه. هر کله چې داسې واو وي چې د فا کلمې په ځای راشي او پیش وي پې، یا پې زیر وي، یا پې پیش وي، یا تې ښکته زیر وي او وروستو ته بل واو نه وي، نو د دې واو نه حمزه جوړول جایز دي. نو لکه د وعیده نه اعیده شو. ټیک شو جی. او بله خبره لکه چې داسې واو وي چې د هغې لاندې زیر وي او وروستو ته بل واو هم نه وي او په فا کلمه کې هم راشي، لکه وشاحن. دا ګورئ وشاحن، نو ګوره په فا کلمه کې هم راغی. ټیک شوه. دا واو په فا کلمه کې هم راغی او زیر دی ته، یا به پې پیش وي وعیده په شان، یا به تې ښکته زیر وي. دا دوه خبرې به وي او وروستو ته بل واو هم نشته. نو د داسې واو نه چې په فا کلمه کې راشي او زیر وي پې، نو د ده نه حمزه جوړول جایز دي. دا واجب نه دي بلکې جایز دی. ټیک شوه. نو دا به مونږ دا وشاحن نه به مونږ وایو اشاحن. ټیک شوه، اشاحن. نو د داسې واو چې په فا کلمه کې وي، پیش وي پې، یا تې زیر وي ښکته، یا پې د پاسه پیش وي یا تې ښکته زیر وي، نو د داسې واو نه چې وروستو ته بل واو هم نه وي، نو د داسې واو نه حمزه جوړول جایز دي. وګورئ دا حمزه، نو د وعیده نه اعیده شو او د وشاحن نه اشاحن شو. ټیک شوه. دا خو یو خبره ختمه شوه. اوس دویمه خبره راځي. همدغه شان هر یو داسې واو چې د عین کلمې په ځای راشي، په عین کلمه کې راشي او مضموم هم وي، ضمه وي پې، په عین کلمه کې راغی او ضمه هم پې ده، یعنی پیش هم پې دی، نو د داسې واو نه حمزه جوړول جایز دي. خو شرط پکې دا دی چې دا واو به د مضارع په عین کلمه کې هم نه وي او مشدد به هم نه وي او یعنی مدغم به نه وي. مدغم معنی چې ادغام یې نه وي شوی. دوه واوونه دي، یو واو هم ترې واغه شد هم پرې واچولو، نو دې ته واو مشدد هم وایي، دې ته واو مدغم هم وایي، دواړه ورته وایي. ټیک شوه. نو چې دا خبره پکې نه وي. لکه قوله دی، دا قوله چې دی که نه، چې په اصل کې قوله وایې، دا پس شو و باندې پیش دی، و لا قوله. نو ګورئ داسې واو دی چې په عین کلمه کې دی، د عین کلمې په ځای دی. قوله بر وزن فعوله. وګورئ نو دا قاف چې دی دا فا کلمه ده، قاف او فا دا یو بل ته مخامخ دي، نو موږ د قاف ته فا کلمه وایو او د واو ته موږ عین کلمه وایو، عین کلمه ځکه عین ته مخامخ دی، او د لام ته موږ لام کلمه وایو ځکه دا لام ته مخامخ دی. نو قوله بر وزن فعوله. نو ګورئ دا واو د عین کلمې په ځای راغی، عین کلمې ته مخامخ راغی که نه، او وګورئ مشدد هم نه دی، شد پې نشته دی. ٹھیک شو. نو د داسې واونه حمزه جوړول جایز دي. نو دا قوله چې دی کنه قوله دا ته قوله ویل شي قوله. وګورئ د دغه واو نه موږ حمزه جوړ کو
ګورئ بیا واورئ هر یو داسې واو چې د عین کلمې په ځای راشي نو دا وګورئ دا واو د عین کلمې په ځای راغی ٹھیک شوه او مضموم هم دی واو باندې ضمه هم ده پیش هم دی پې نو د داسې واو نه حمزه جوړول جایز دي وګورئ موږ ته دلته حمزه جوړ کو خو شرط پکې دا دی چې دا واو به د مضارع په عین کلمه کې نه وي دا به په ماضي کې وي په مضارع کې به دا واو نه وي ٹھیک شوه او مشدد به هم نه وي یعنی مدغم به نه وي مدغم او مشدد یو خبره ده ٹھیک شوه لکه د قوله چې په اصل کې قبوله و او اد اورون نه دی اد اورون دته ګورئ چې په اصل کې اد ورون دی اد ورون نو ګورئ اد اورون بر وزن افعلن نو ګورئ دا دال چې دی که نه دا د فا ته مخامخ دی نو دال فا کلمه ده واو عین ته مخامخ دی نو واو چې دی دا عین کلمه ده او را چې ده دا دغه ته لام ته مخامخ دی را ته موږ لام کلمه وایو نو ګورئ اوس دی واو ته ګورئ دا په دې اد ورون کې دی واو ته ګورئ ضمم ده پې او د عین کلمې په ځای دی او مشدد هم نه دی ضمم پې شته مشدد هم نه دی او د عین کلمې په ځای دی یعنی عین کلمې ته مخامخ دی عین کلمه ده دا واو عین کلمه کې دی واو په عین کلمه کې هم دی مشدد هم نه دی او ضمم ده پې نو اوس د داسې واو نه حمزه جوړول جایز دي نو د اد ورون نه به موږ څه جوړ کړو اد اورون ٹھیک شو جی دا دویمه خبره وه خو په تقولن نه دی تقولن او تعودن کې دا واو مشدد دی وګورئ ضمه خو پې شته په عین کلمه کې هم دی خو مشدد دی نو په ده کې قانون نه جاری کیږي ځکه چې واو په دواړو مثالونو کې مشدد دی نو ګورئ دلته کې واو مشدد دی او تقولن کې او په تعودن کې دا واو مشدد دی نو ګورئ مونږ خبره وکړه چې داسې ووایي چې په عین کلمې په ځای کې وي او مضموم هم دی په تقولن کې خو عین کلمه کې واو دی او مضموم هم دی ټیک شوه نو د داسې واو نه حمزه جوړول جایز دي خو شرط پکې دا دی چې دا واو په مضارع عین کلمه کې هم نه وي او مشدد به هم نه وي نو دلته خو دا مشدد دی نو دا شرط پکې نه پوره کیږي نو د شرط نه پوره کېدو د وجې نه پکې دا قانون نه جاری کیږي نو دا به تقولن او تعودن به هم په خپل حال دقه شانتې وي تقولن او تعودن او دقه شان قوله نو ګورئ په دې کې هغه شرطونه پوره دي نه دا واو مشدد دی او په دې دا واو عین کلمه کې هم دی او ضمم ده پې نو اوس د دې واو نه حمزه جوړول جایز دي خو دا تقولن کې د دې واو نه حمزه جوړول جایز ځکه نه دي چې دا واو مشدد دی په عین کلمه کې هم دی پیش هم دی پې خو دریم شرط پکې پوره نه دی دا مشدد دی نو ځکه په دې کې دا قانون نه جاری کېږي دا قانون په دې کې نه لګېږي نو د دې واو نه حمزه نشي جوړولی او دا بره چې کوم د دې نه جوړولی شي نو دا زموږ سره د اعیده اشاحن قانون راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام